قدرمن لیدونکو سلام. د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په 5 ولایتونو کې به ستر عملیات په لاره باندې اچوي. دغه پراخ عملیات چې د ملي امنیت شورا په غونډه کې نهایی شوي دي په فراه، فاریاب، کندوز، روزګان او غزني ولایتونو کې به دغه عملیات ترسره کیږي. تیر ماښام د ولسمشر په مشرۍ باندې د امنیت شورا غونډه دایره شوله او په دې غونډه کې تصمیم داسې ونیول شو چې دغه 5 ولایتونو کې باید ژر تر ژره پراخ پوځي عملیات شروع شي. د دفاع وزارت د دې ترڅنګ وایي چې دا نه یوازې چې وروسته له دې څخه به په دغو 5 ولایتونو کې عملیات شروع کیږي، بلکې عملاً په 14 عملیاتونه په 11 ولایتونو کې جریان لري چې دښمن ته یې په کافي اندازه باندې مرژوبله اړولې ده. موږ به نن په دې بحث کې د دغو عملیاتو په جزئیاتو باندې، هغه جزئیات چې حد اقل امنیتي جزئیات نه دي او د دفاع وزارت غواړي هغه جزئیات له خلکو سره شریک کړي، په هغه باندې به خبرې وکړو. په دې باندې به خبرې وکړو چې څومره مؤثر دي دغه عملیات. داسې ښکاري چې حکومت پلان لري تر څو پورې بهري عملیات شروع کړي چې په اوړي کې د دښمن د نفوذ مخه ونیول شي. اما یو بحث چې د عملیاتو سره مطرح ده، یوه جدي ستونزه ده، په تیرو څو کلونو کې هم دا مطرح وله، اوس هم دا بحث مطرح ده. هغه دا ده چې عملیات خو سمه ترسره کیږي، یوه سیمه تصفیه کیږي، اما د هغې سیمې د ساتلو لپاره ځواک نه پاتې کیږي. کله چې سیمه تصفیه شوله 4 ساعته وروسته بیرته مخالف راځي او هغه سیمه باندې خپله ولکه بیرته نیسي. یعنې موږ سره دی چې ډېر مصارف کوو، ډېر پیسې خرڅوو، زموږ سرتیري پکې مرګ ژوبله ورته اوړي، اما بیا هم سیمه په یو ډول باندې د ساتلو بحث ډېر مطرح نه ده. دا چې په دغو عملیاتو کې به دغه ټکي ته دفاع وزارت توجه ولري او که ونه لري، په دې باندې په ننني بحث کې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه برید جنرال محمد رادمنش د دفاع وزارت د ویان مرستیال را سره بحث کې میلمه ده. ډېر ښه راغلاست جناب جنرال صاحب. تشکر مننه. لومړی خو که هغه جزئیات چې تاسو غواړئ د رسنیو سره شریک کړئ، د ملي امنیت د شورا د پرېکړې په اساس باندې په دغو 5 ولایتونو کې عملیات څنګه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د تاسو ګران او درنو لیدونکو ته. تاسو ته بهتر معلومه ده چې د وزارت دفاع مسؤلیت دا دی چې موږ د ملي شتمنۍ، ملي حاکمیت او دغه جغرافیا پر د افغانستان باید دفاع وکړو. دا د موږ رسالت دی او دا مسؤلیت وزارت دفاع پورې ارتباط لري او موږ همیشه په دې مورد باندې خپل مسؤلیت ادا کوو. اوس په افغانستان کې تاسو ته بهتر معلومه ده چې د تروریستانو او همدارنګه د ځینې استخباراتي کړنې په منطقه کې فعال دي او همدارنګه د پاکستان هغه استراتیژیګانې چې د افغانستان په مورد کې لري، متاسفانه دلته په افغانستان کې تهدیدات تر اوسه ژوندي ساتلې دي او د تروریستانو او هغه مافیایي کړنې چې په منطقه کې فعال دي د استخباراتي کړنو په لمسونه دلته په افغانستان کې ناامني راوړي او د مونږ د افغانستان اجتماعي، د افغانستان هغه مسائل چې دوی ته اقتصاد او پیسې او پول جوړوي، د دې په اساس دوی غواړي چې د ناامنۍ نه استفاده وکړي او دغه پیسې ځان ته ټولې کړي او پاکستان سره او مافیا سره په منطقه کې بله پاکستان خپل د استراتیژي عمق تعقیبوي. متاسفانه په افغانستان کې دا بحث روان. زه ډېر وبخښه په دغه ځای کې زه یو مداخله کوم جناب رادمنش صاحب. هغه دا ده چې تاسو همیشه دا بحث مطرح شوی دی، پاکستان په وړاندې دا بحث مطرح شوی چې دوی مداخله کوي. یعنې که دغه شکایت موږ امریکایانو ته وکړو، یو څه لاسته راوړنه به ښه نه وي که مستقیما دا بحث له امریکا سره مطرح شي؟ د موږ د ملي دفاع وزارت رهبري همیشه په وارسا کې، بروکسل کې، میونخ کې او همدارنګه په شیکاګو او په جاپان کې همیشه موږ دا دلایل په ډیر یقیني توګه امریکا ته او ټول هغه هیوادونه چې دلته په افغانستان کې د دوی سربازان دلته استه موږ ویلې، دوی ته توضیح کړی ده چې د جنگ اصلي عامل پاکستان دی او د پاکستان استخباراتي مؤسسه ده. اوس تاسو ته بهتر معلومه ده چې امریکا بالاخره هم په بروکسل کې او هم په وارسا کې، هم ناتو او هم امریکا په دې کې یقیني شول چې رښتیا هم د پاکستان استخباراتي کړی دلته په افغانستان کې نیابتي جنگ رامنځته کړی دی او اوس ادامه لري. همدې اساس کارونه وروسته د قناعت حاصل نو د اول نه هم موږ په دې مورد باندې، په دې مسایل باندې توضیحات ورکړی
او تر اوسه په ټول جلساتو کې مونږ او په تلویزیون کې او دلته اساس په تلویزیون کې مونږ همیشه ویلې چې افغانستان ته یا دغه تروریستان ته د پاکستان لیارنه په حیث د خیز تختې استفاده ونشي. مونږ کولای شو چې په یو میاشت کې دلته په افغانستان کې امنیت راوړو او ثبات تامین شي. د ثمره او کریډټ تاسو یوازې د افغانستان حکومت ډیپلوماسۍ ته ورکوي او کنه په سیمه کې د پاکستان د امریکا متحده ایالاتو اهداف تغییر شول، دلته د هند یو غټه ډیپلوماسي منځته راغله په بهرني سیاست کې ورته هم په سطح د منطقه خپل هند هم په دا کنفرانسونو کې مثلا په مسکو کې په پیکینګ کې په هر ځای کې چې د افغانستان په مورید کې یو کنفرانس جوړیده د هند هم دعوت ورکړل شوی او هند هم پکې اشتراک درلودل، ولې هند هم په منطقه کې یو ځواک دی او خپل پاکستان هم په دې کنفرانسونو کې اشتراک درلودل او خپل یې پاکستان پوهیږي چې دنیا ور باندې په دې یعنی خمر بل چا مړ کړی دا یوازې اوس د افغانستان د ملي وحدت حکومت له دې مسلې د کریډټ په توګه باندې استفاده کوي. خلکو ته وایي چې موږ دا کار کړی دی کنه تاسو دې سره موافق یاست چې افغانستان حکومت دا کار کړی دی یا د زموږ بهرنۍ پالیسي دا کار کړی دی او کنه دلته اهداف بدل شول، ستراتیژیانې بدل شوې او هند په یو ډول باندې راغی د بحث ته پاکستان منځوي د په یو ډول هغه تاثیرات دي؟ تاسو ته بهتر معلوم ده چې خپل محترم کرزی صاحب مخکنی رئیس جمهور هم پاکستان کې زیاده د شل تایم یا کرته دی هلته ورغلی او په مورد د صلح د منطقه او ارتباطات د پاکستان او افغانستان په منځ کې غږیدلی، اما تاثیر یې چندانې نه و. بیا هم دغه د وحدت ملي حکومت هم په ټول کنفرانسونو کې خپل حق مسائل سے وضاحت لري. تاسو ته بهتر معلومه ده چې په پاکستان کې په نامه د شورا د کویتی شورا، گردی جنگل شورا، میرامشاه شورا، پیشاور شورا فعال ده او اوس په کراچي کې یو بل کمیسیون رامنځته شوی ده چې دغه ټول شوراګان سره ارتباط لري او د دوی ارتباطات ځینې هغه هیوادونه چې دوی سره همکاري کوي ټینګوي او په دې اساس باندې دوی اوس زیاتره د مخه دلته په افغانستان کې تهدیدات رامنځته کوي. صحیح. زما ستا بحث حاشیې ته لاړ نشي، دا بحث په خپل ځای باندې د اوس متاسفانه هغه پاکستان چې پخوای له مخالفینو سره کومک کاوه، جنرال صاحب اوس طالبانو سیمه ییز ملاتړ پیدا کړی ده، د روسانو بحث مطرح ده، ستانکزي صاحب دا خبره وکړه د ملي امنیت رئیس چین ایرانیان دلته مطرح دي. نه یوازې دا دی بلکې ترکستان شرقي یو حزب ده په چین کې، همدارنګه انصار الله په تاجکستان کې ده، تحریک اسلامي ازبکستان په ازبکستان کې او د نور هغه هیوادونو چې په د اسیا په سویلي کې مثلا په فلیپین کې ده، په بنگلاديش کې ده او د افریقا نه ځینې تروریستان دلته په پاکستان کې روزل کیږي، تسلیح کیږي او افغانستان ته استول کیږي او بل هغه نه خدا چې مثلا روسیا او ایران ځینې ګونګوسې چې دوی سره همکاري کوي تر اوسه مونږ ته عینی شواهد پلاس کې نه دی. مثلا وای د پوتین هغه نماینده وایي چې داعشیان د سویلي افغانستان او شمالي افغانستان ته ورل کیږي، اما دا یقیني نه ده، دلته مونږ عیني شواهد نه لرو. دا یو روسان خو باتمن یو څه لري، یعنی کې جبه خود سره د مطرح نه ده په هر صورت باندې کدوې ډېر پړم او تورم په امریکایانو لګول کېږي د داعش پروژې شاته دي. مونږ همیشه دغه هیوادونه ته ویلې چې مونږ ته باید ویډیوګانې او فوټوګانې چې دوی لري چې په عیني شکل مونږ ته باید راکړي چې مونږ ور باندې تحقیقات وکړو، اما تر اوسه دا شی مونږ ته نه مشکل ته جنرال صاحب دام ده چې اوس که روسان له طالبانو سره اړیکې نیسي د دې ځای باندې افغانستان د حکومت سره ول د اړیکې نه نیسي چې داعش مخه ونیسي. مونږ هم همیشه دا وایو چې داعش یا طالب یا دغه تروریستان لکه اژدها غوندې دی چې په هیڅ هیواد کې وفا نه کوي. پاکستان کې اوس انتحاري فعالیت استه، ځینې نور ترهګري مسایل استه، په روسیې کې په ایران کې استه،
په نور هغه هیوادونو کې اوس د دلیل تاسو پوښتلی ده چې ولې روسان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي په دې ډول؟ موږ همیشه د خپل دوستانو د خپل هیوادو یا د خپل هغه منطقي هیوادو سره موږ سره روابط لري. موږ همیشه غوښتي چې موږ ته باید د شان شریکي په عیني توګه. اما یو تصور او تحلیل چې بیرون موجود دغه ده چې روسان د افغانستان په حکومت باندې ځکه ډیر باور نه کوي چې د داعش د پروژې که د امریکایانو تمویل بحث کیږي نو بیا دلته د افغانستان سره ستراتیژیک تړون لري. دغسې یو څه مطرح تاسو ته بهتر معلومه ده چې اوس موږ د داعش په مقابل کې جنګیږو. متحده ایالات هم د موږ د کوردیناتو په اساس موږ سره همکاري کوي. په ننګرهار کې په 9 ولسوالۍ کې داعشیان وو، اما اوس په 3 ولسوالۍ کې محدود شوی دي. مخکې په فراه کې هم وو، په هلمند کې، په ارزګان، په زابل او غزني کې هم د دوی شتون هلته د ورایه معلومیده. اما اوس ولې هلته نشته؟ د دې لپاره چې امریکایان د هوایي ټکنالوژي للیارنه موږ سره همکاري کړي. اما وایي چې د دې لپاره نه چې داعش د لمنځه یوړل شي بلکې داعش منتقل شي شمال ته باید منتقل شي. کنه بدخشان کې موږ دغه ریپورتونه لرل، تخار کې موږ ریپورتونه لرل چې هلته منتقل شو داعش. هغه هیوادونه چې امریکا او سره ځینې سیاسي او ډیپلوماټیکي اختلافات لري دغه څنګه سره رامنځته کیږي. اما اساسا امریکا په عراق کې، په سوریه کې د داعش په مقابل کې وجنګیدل او دلته په افغانستان کې موږ سره د داعش د ورکی کېدو په مورد همکاري کوي او د دوی همکاري لورایه نه هغه وخت کې چې داعش را پیدا شو باید همکاري شو وای. داعش باید په نطفه کې خلاص شو وای. یقینا اما دا وایم چې دا داعش هم د منطقې د استخباراتو محصول دی. دا داعش د کوم ناراضي مونږ ته د بیخي دا جوات ده چې د فرضي د دیوران فرضي کرخه له خوانه داخل راځي دلته په افغانستان کې. بیا هم سوال امریکا ته متوجه ده. د افغانستان فساد امریکایانو په لاس کې ده، ولې نه څاري، ولې اجازه ورکوي چې دا شپه نو د ازمکه لار نه راځي؟ تاسو ته به تر معلومه ده چې 200,000 نفر د پاکستان د اردو له طرف نه دلته په فرضي کرخه کې وظیفه دار شوی ده او سالته است او همدارنګه زین کانالونه او زین د چې تاسو به خبرې خاردار دی نه ده په خبره جنرال CIA هم خبر ده په دې اساس باندې دی چې په غوړل کول مخاونین نه خو دا جوته ده چې امریکا د منطقه یعنی د اسیا د سویلي په مورد کې اوس نوې استراتیژي رامنځته کړې او دا استراتیژي تاثیرات دا د پاکستان اوس په هر ځای کې وایي چې موږ صلح د لپاره افغانستان سره همکاري کوو. کنه خپل د پاکستان پویږي چې دا ټول تهدیدات چې اوس په افغانستان کې روانه ده د دوی له لاسه دي. جنرال صاحب تاسو د یو رسمي مقام په توګه باندې چې د امریکا متحده ایالاتو سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري دا بحث مطرح کړي. زه دا بحث منم او تاسو درکولای شم. اما اساسا بحث دا ده چې دلته اصلا امریکایان د مشکل جز دي. امریکایانو په افغانستان کې مشکل جوړ کړی د امنیت شورا د پریکړې په اساس باندې چې درې عمده اهداف درلودل په 2000 لومړي کال کې چې کله افغانستان ته راغله هغه اهداف ته موږ لاسرسی نه پیدا کړی. مخدره مواد زیات شول، دلته بشر حقوق جدي تر په وړاندې شول، ترهګرۍ نه یوازې چې لمنځه نه لاړه بلکې ورسره تقویت پیدا کړه. داسې ښکاري چې امریکا له دې جګړې نه د خپل اهدافو لپاره کار اخلي. زه د خبرې سره موافق نه یم. د دې لپاره چې کله چې امریکا دلته راغی دا د هغه هیوادونو چې د مونږ په منطقه کې استه افغانستان سره ځینې دشمنیګانې لري و پویدل چې افغانستان مختزي انکشاف کې او د افغانستان انکشاف او ترقی او پیشرفت د دوی په ګټه نه دي. موږ اوس د پاکستان د هغه شیانو بازار یو چې په هیڅ ځای کې خریدار نه لري. همدارنګه د ایران ټول هغه شیان چې دوی لري دلته په افغانستان کې خرڅيږي او د موږ اوبه فقط بیلکم مدیریت نزی پاکستان د مسله باندې ما ته مخکې بحث کې توافق وکړ جنرال صاحب چې پاکستان خپل د ستراتیژي عمق تعقیبوي. اما د امریکایانو بحث باید حاشیه ته بونوزو. د امریکایانو بحث د دې موضوع کې کنه یعنی تاسو وایئ چې امریکایانو د افغانستان کې د افغانستان لپاره کار کوي، د افغانستان کلی ولې بمباري، د افغانستان خلک ولې وژني. یعنی د کرزي صاحب یو اساسي مشکل امریکایانو سره دا و چې تک د تروریزم زه غواړم چې په دې مورد باندې په صحیح توګه معلومات ورکوم خلکو ته.
چې امریکا دلته په افغانستان کې غواړي چې د مونږ هیواد دغه پسمانی نه مختلار شي، اما دغه هیوادونه چې په منطقه کې دي د شیانو سره تضاد لري، یعنی باید افغانستان ورسته پاتې شي. په دې اساس باندې دوی غواړي چې دغه پلانونه د امریکا دلته په افغانستان کې تطبیق نشي. کوم پلان؟ 121 میلیارډ ډالر په افغانستان کې په تیر 12 کلونو کې مصرف شوي دي. تاسو د افغانستان حالت وینئ، ولې دلته په بنسټیزو پروژو باندې کار ونه شو چې د افغانستان پرمختګ په کار وکړي؟ دا سوال بندونه ولې جوړ نه شول؟ دا سوال هغه اردو ولې جوړ نه شو؟ دا اردو تکمیل نه ده. دا سوال هغه کسانو ته باید راجع شي چې دوی په افغانستان کې 14 کاله ونه کولای شول چې د فساد مخه ونیسي. امریکایانو دا فساد کړی. سیګار ریپورټونه تاسو وینئ، سیګار وایي چې تر ټولو زیات فساد خپل امریکایانو کړی. مونږ خو افغانان یو، مونږ باید په خپل هیواد باندې زړسوی ولرو که نه؟ دا پیسې خو په لاس کې نه وي، ستا په اختیار کې نه وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول پیسې د افغانستان دولت په اختیار کې و مخکې. نه قطعا نه وي جناب جنرال صاحب. د امریکایانو خپل مصرفول پی آر ټي چې لپاره، پی آر ټي د دې لپاره چې خپل راشي خپل مصارف. خو نو دلته ولې په بنسټیزو پروژو نو دلته په افغانستان کې چې دوی پی آر ټيګان درلودل، هغه کسان چې دلته راهنمایي کول دا څوک وو؟ دا افغانانو کنه. دلته په افغانستان کې کارول دا امکانات کنه. اما دلته په افغانستان کې ځینې کسان وسی بیا هم د خارجي ملکو په لمسونه خپل هیواد رنګ کړه، خپل هیواد دغه فساد سي ډیر پرمختللي فساد و دلته سازمان ورکړل چې د مونږ هیواد دغه سي ورسره پاتې شو. امریکایانو دا کار کاوه. اساسا امریکایان د خونې جنسلانو ته پیسې ورکولې د قرارداد په نامه باندې، دی په نامه حتی طالبان ته پیسې ورکولې د قرارداد. خو نو مونږ خو افغانانو دا طالبان هم کله چې مونږ پر باندې خبرې کوو چې دا افغانانو د امریکایانو بحث کوم. تاسو د امریکایانو بحث معنی امریکایان خو پیسې درلودل مونږ ته راوړل، اما مونږ د څه لپاره خپل وطن د انکشاف لپاره مونږ ونه کارول. یعنی د افغانستان قضیه کې زه ډیره منصفانه نه بولم چې موږ امریکایانو ته برات ورکوم. امریکایان په دې قضیه کې کېږي د افغانستان په نو زه دا سوایم چې هر هغه کسان چې یا امریکایي وو یا افغاني وو مخکې دلته په افغانستان کې دا پیسې کارول، اما دغه پیسې نه ځان ته هم ځینې فسادونو دا شان سازمان ورکول چې د مونږ هیواد تر اوسه خپل پخو کې ولاړ نه دي. زما د بحث مقدمه بل بحث و ما ته د امریکایانو بحث او د حاشیه بحث لار جنرال صاحب یو بحث د روسي پوښتنه د امریکایانو په ارتباط باندې تاسو دا بحث معنی امریکا خو یو هجمون په توګه باندې په نړۍ باندې حاکمه ده کنه، نوې امریکایي نظم بوش اعلان کړ چې موږ نور په نړۍ کې نظم سپاه سالاران موږ یو دا نظم باید موږ راولو. نو کله چې موږ د هجمون په توګه باندې منو په پاکستان په وړاندې ولې اقدام نه کوي؟ دا یو اساسي پوښتنه ده. عملی اقدام ولې نه کوي؟ خو نو بالاخره د دوی استراتیژي اعلان شو. دا استراتیژي د سویلي اسیا او همدارنګه په مشخص د پاکستان په مورد کې ده. دوی غواړي چې اوس یا باید طالبانو په ذریعه صلح رامنځته کی یا د پاکستان په مورد باندې دغه تصمیم ونیسي چې دوی د تروریستانو شوراګانې او هغه ځالې چې هلته استه باید بند یې کی، یا د افغانستان په مورد کې خپل هغه تعهدات چې مخکې درلودل په کنفرانسونو کې په خپل تعهدات کې همکاري وکړي، یا د پاکستان په مورد کې اجراءات کیږي. هغه اجراءات اقتصادي ده، سیاسي ده او همدارنګه نظامی هم د دوی په میز باندې شته. خو اجراءات دا دي چې مثلا مولا منصور د منځلار، اسامه بن لادن د منځلار، نور هغه کسان چې د دوی قومندانان وو او دا پیسې چې امریکا د دې لپاره لګي چې د دوی قومندانان محل یا کوردینات امریکا او ته شریک سي، دا یو فعالیت دي چې دوی کوي. اما بیا هم دا نوی تحرکات چې رامنځته شوي ده په نامه د دا چې باید طالبان د میز په سر کې د مذاکرې لارې نه خپل مسایل حل کړي، افغانستان سره یا دولت د افغانستان دولت سره صلح وکړي یا مذاکرې وکړي. دا ټول شان د میز پر باندې سره ټرمپ وایي ځل طالبان سره خبرې نه کوم، دا ټرمپ خبره ده. خو ځینې د طالبانو په منځ کې هم ځینې ګروپونه حصه مذاکرو ته آماده دي
او اوس نه یوازې طالبان بلکې شل ګروپ دلته په افغانستان کې فعالیت کوي. موږ د افغان حکومت سره خبرې نه کوو، موږ له امکان سره خو نو بیا هم که دوی خبرې ونه کړي بیا هم عملیات روانه ده او موږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالوو. ډیره مننه. ولې په فراه، فاریاب، کندوز او روزګان او غزنی ولایتونو کې عملیات کوي؟ لومړیتوب څه ده؟ د دې لپاره چې هلته د تروریستانو کړی او د منطقي استخبارات هلته خپل ټول قوت معطوف کړی دی او همدارنګه دا مناطق چې مونږ او تاسو وایو چې هلته باید عملیات رواني دا مناطق ډیر استراتیژیکي مناطق دي. مثلا فراه پکې د بخشاباد باندې یو زراعت پیشه ولایت دی. په فاریاب کې د مخدره موادو ډیر کرل کیږي او کندوز کې همدارنګه دغه ډیر ښه زراعتي ځمکې لري. په اورزګان کې یو استراتیژیکي جغرافیا لري چې که په اورزګان کې یو ګروپ یا دولت یا هر څوک هلته حاکم یې په ټوله منطقه کې حاکم دی. او همدارنګه غزنی کې یو پرمختللی شهر دی، یو تاریخي شهر دی چې کوشش کوي چې دا تروریستان هلته خپل منګولې ټینګې کړي. اما مونږ او په غزنی په ارتباط باندې یو پوښتنه کوم. د پکتیکا غزنی لاره ډیره نامنه ده. ولسمشر دلته د دې لارې د خلاصون بحث کړی. اوس هم پکتیکا کې خلک مظاهرې کوي، د احسن خیمې درولې دي په خرنه کې دننه. د دغه لارې د امن کېدو هم کوم پروګرام شته؟ اوس مونږ په غزنی کې یو په قرهباغ کې یو په اطراف د غزنی ښار کې مونږ عملیات لرو. همدارنګه په اندر کې هم زموږ د ضربتي قطعاتو او کماندوګانې عملیات روانه ده. مونږ کوشش کوو چې د شرن او غزنی لارې همیشه خلاص دي، اما کله کله تروریستان هلته ځینې تهدیدات رامنځته کوي. یعنی ډېر خلک یې قطع کړل، حتی د ملي امنیت معاون د شرن او د غزنی لارې امنیت ښه دی، اما په قرهباغ کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي. دا هغه شوی ده د مظاهره چې اوس پکتیکا کې روانه ده د قرهباغ موضوع ده، نه د شرن او غزنی. دا د قرهباغ ولسوالي چې دغه لارې په څنګ کې دي. کله کله د دوی او د نور قومونو په منځ کې ځینې مشکلات رامنځته کیږي، اما اوس دا لاره بیخي خلاصه شوې ده. د مونږ هیات ورغلی و هلته وضعیت اوس ښه دی. د عملیاتو یو مشکل یو شکایت د عملیاتو نه دا ده چې تاسو ځئ عملیات کوئ، یوه سیمه تصفیه کوئ، اما هغه د سیمې ساتلو لپاره بیرته هلته ځواک نه پاتې کیږي. دا یو ستونزه ده که نه؟ په همدې اساس باندې مونږ اوس منطقوي ځواکونه رامنځته کوو، تشکیلوو چې په آینده کې کله چې مونږ یو ځای کې امنیت تامینوو په دغه قطعه چې په نامه د منطقوي ځواکونه دي هلته خپل مسؤلیت د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي او دا لړۍ شروع شوې ده. په آینده کې دا مشکلات حل کیږي. سعیده، په دې وروستیو کې غرب ډیر نام نشو جنرال صاحب، دلیل څه ده؟ فراه کې مثلا د کمانډو فقط یوازې د دې لپاره چې په هغه منطقه کې ځینې پروژې چې ډیر اقتصادي پروژې دي رامنځته کیږي او افغانستان ته ډیر ګټه رسوي. د دې لپاره ځینې هیوادونه پاکستان او ځینې نور تروریستان چې په منطقه کې فعال دي هلته تهدیدات رامنځته کړل. فقط موضوع همدا دی. تاسو د ټاپي بحث کوئ، د ټاپي پروژې، د ټاپي پروژې، د بخشاباد بند، د سلما بند او همدارنګه دا ولایتونه چې په غرب کې د ډیر ښه او پرمختللي ولایتونه کې دي چې هم د زراعت له نګانه، هم د صنعت له نګانه او هم شرایط دغه څه آماده شوی دی چې دا لاره استراتیژیکي لاره چې دی د هرات نه تر قندهار او تر پاکستان پورې دا افغانستان ته ډیر ښه ګټه رسوي. په دې اساس باندې تروریستان کوشش کوي چې د افغانستان دولت یا د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه په تهدیداتو سره برابر کړي. سعید، خو په دې ټاپي پروژه کې خو پاکستان هم ګټه ده، مسلماً بل ګاونډی دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې د تروریستان لکه اژدها غوندې دي. که سبا پاکستان افغانستان سره همکاري وکړي ممکن ده چې تروریستان یا هغه مافیات چې په منطقه کې فعال ده د پاکستان په مقابل کې هم ځینې تهدیدات رامنځته کړي. ډېر تشکر جنرال صاحب، ډېره مننه چې بحث کې سره سلامت. ډېره مننه. ستاسو ملتیا هم ډېر قدرمن لیدونکو مننه کوو. خبرونه مو پای ته ورسېدله. تر بیا مو